اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلة القدر شپو حوالی سره و اعمال حوالی سره فضیلت حوالی سره مختصر رئیس تاسو خدمت کې ذکر کوم. نور انشاءالله پڑھا لیکه یو سمجھدار یو مفاتیح طرف ته رجوع کوای شو غزینه تاسو خپل اعمال ارخصتای شوي. خو به هر حال دا څه د کومه 19 شپه د 21 یا 22 شپه د په کور د تیر شي، عبادت کې تیر شي، انسان بیدار پاتې شي، ټوله شپه عبادت کې تیر کی، ذکر کې تیر کی. مهمه ده، ضروری ده، و خصوصا د بیماری کوم لهر د هغه دپاره خصوصي دعا وشي، مسافرینو دپاره، بیمارانو دپاره، خپل عقیبات دپاره دا شی ډیر مهم دي. ائمه اطهار علیهم السلام دی شپې باندې ډیر تاکید کړی دی چې حتی دغه شپې باندې ملایکې نزلیږي، روح اعظم نزلیږي. و دا شپه چې کومه ده زرو میاشتو نه افضله ده. زر میاشتې که چیرې عمر حساب سره وکړئ، سال حساب سره، کال حساب سره، 83 سال عبادت نه بهتره شپه چې هغه د لیلة القدر شپه ده. یعنی که انسان دا شپه زنده وساتله، ذکر وکړي، دعا وکړله، گویا هغه 83 سال عبادت نه هم زیات عبادت د خداوند اعلی وکړلو. په هر حال زه ټولو ته التماس کوم چې خصوصا دا کوم د کرونا وایرس دریم لهر دی، انشاءالله دعا ډیر محکم شاید دی، ډیر مستحکم دی. روایتو کې شته چې هغه قضای مبرم وي و حتمی فیصله که شوي وي، اسمانو طرف نه روانه فیصله رد کوي. یعنی هغه څه دی هغه دعا اثر دا دی چې هغه که فیصله شوي یا خدای کیدای شي هغه دعا دوره مهمه ګڼي چې هغه قضای مبرم یا محکمې فیصلې باندې دعا مقدم وګرځوي. یا یوه راتلونکې بلا وي هغه دفع کوي، رفع کوي. دا دوره ضرورت دی. خو بیا دغو شپو کې ډیره مهمه ده چې مو دا شپې تېرې کړو، د خدای لاره کې زنده یې وساتو، عبادت وکړو. 19 یوشتم دروشتم شپه چې مو اهل بیت علیهم السلام ډېر تاکید وکړي، خصوصا یوشتم دروشتم باندې. دغه درو شپو کې یو مشترک اعمال دي، یو د هر شپې خپل مخصوص اعمال دي. مشترک اعمالو کې یو غسل دی چې هغه تاسې غروب سره نږدې کوای شئ، غروب سره نږدې وصل وشي. یو دا دی مشترک اعمالو نه. یو 2 رکعته لمونځ دی. نن شپې والا څه لیلة القدر شپه، 19 شپه، یوشتم دروشتم شپه، 2 رکعته لمونځ دی. هر رکعت کې الحمد نه ورسته وواري، یعنی 100 دفعه وواري قول هو الله احد سوره ولولې. کله لمونځ ختم شي 70 واري استغفر الله ربي واتوب الیه وایي. روایات ته پیغمبر نه چې یا به ته چې نماز نه پسېدلی نه وي چې خدای ته یا وبخښلې، مور و پلار یې ته وبخښل. دغه لمانځه کې دا اثر دی. 2 رکعته لمونځ الحمد نه بعد قل هو الله احد ووارئ، دویم رکعت کې هم ووارئ. لمانځه نه بعد چې نماز نه پسېږه ما استغفر الله ربي واتوب الیه 70 وارئ، ته خدای وبخښلې، مور و پلار یې ته وبخښله. هغه نه بعد قرآن کول کر سامنے رکھی، یعنی قرآن خلاص وی ټکو ته سترګړې دا دعا ولولئ چې مفاتیح کې شته. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیه وفیه اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. دا دعا به ولولئ. هغه نه وروسته کوم حاجات وي هغه وغواړئ. هغه نه وروسته قرآن څه د سار باندې کېږدئ، بیا دا دعا ولولئ. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك. لا سوری وی بیک یا الله، لا سوری بمحمد، لا سوری بعلی، تا زمانی مولا پر بالحجه. 10 سوار هر معصوم خدا دې عالم ته رضا کی. انشاءالله سکرین باندې د ترسی هغه زینه تاسو خسته شو. هغه نو راست خپل حاجات ولولئ. بل عمل چې نن شپې باندې د یوشتم دروشتم شپې مشترک اعمالو کې رسي، دا دروش بو کې د مولا حسین زیارت ده. عرش نه لاندې و مسموع عرش نه لاندې یو منادي ندا کوي، غږ کوي چې خداوند عالم هر هغه سړی معاف کړلو چې هغه د حسین زیارت ته راغلی دی، حسین زیارت لوستلی دی. شب بیداري دا مخصوص نه دی بلکې دا دروش په سره دی. 19 شپه، یوشتم دروشتم شپې مشترک عمل یو دا دی. 100 رکعته لمونځ دا مشترک دی چې یوشتم دروشتم 19 شپې کېږي. دین علاوه ځنه دعا نه چې هغه به انشاءالله که سکرین باندې زیات هغې نه وي حجم هغه به ته بیان شي، کنې مفاتیح الجنان ته دې حوالې سره تاسې رجوع کوای شوی. دا اعمال څه مو وخیاله دا و د مشترک اعمال. مشترک اعمال څه هغه 19 یوشتم دروشتم شپې باندې کېږي. ځنه اعمال چې کوم دی هغه مخصوص دي نن شپې سره، یعنی 19 شپې سره. هغوی نه یو عمل چې کوم دی
دا د سل وارې وایي استغفر الله ربي واتوب الیه. دا اکثر نه علاوه شو څه کوم مشترک اعمال کې مو المنځ نه ورسته ذکر کړو. 100 وارې به وایي اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، خدای د امیر المؤمنین قاتل باندې لعنت وکړي. چې سکرین باندې به دا تروش. دین علاوه مخصوصه دعا ده اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق بين الامر الحكيم في ليله القدر. دا دعاونه د مفاتیح کې شته دي، دا تاسو کاوه شوي. دی سره یو شتم شپه د هغې شپې څه د غسل شه بیداري د مولا حسین زیارت مدوه رکوته المونځ څوار رکوت کې الحمد ورسته قل الله احد ووارد دویم کې قل الله احد ووارد 100 رکوت المونځ او جشن کبیر والا دعا د څغاو کې مهمه د انسان د کی وکی. دا یو شتم شپې والا دی. دین علاوه حتی د رشتم شپې والا هم اعمال شته، خو بهرحال څه کوم اعمال مو ذکر کړل د مشترک والا اکثر ماغه مشترک اعمال دي کیا کیږي، خو صرف دا څه کوم د مولا امیر المؤمنین باندې لعنت کولو څنګه مخصوص نو نسم شپې او شتم شپې سره څخه انسان وکي نور کوم مشترک اعمال سمو ته ذکر کړه تاسو د رشتم شپې کا شي قرآن تلاوت سورۃ زیات کا شي کې ان انزلنا سورہ او کې وای د رشتم شپې کم از کم 1000 ور انسان وایي چې شونګي دا میاشت د ورځې میاشت ده چې یوا آیا روح قرآن سره برابر ده دعا کو خدایا د غشپو تیروالی زنده کولی جماعت کې او دغه اعمال زری سره دغه دعانو زری سره دغه بیماری رافه دافه خوده محقق وګرځولي کی او ان شاء الله ټول دعا وکي یو بل دعا وکي مسافرین بیماران وطن ولا خالق چوک مسافر وي بهر ملکو کې هغه په کور د اعمال پرې نه دا وي او خصوصي دعا وکي د لهر د پاره کوم روان ده ان شاء الله دافه بشي رافه بشي خو کشيري مو خدای سره ربطاوي التجاوي تضرع وي خدای سره دعا زری سره مو کنټیکټ وي اتصال وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.